خپلو کې جنګېږي جي نو تاسو څه وایئ چې ستاسو د عوام باندې دغه وکړي نشي بله اړخ ته بله نشي چې مونږ چې له چا زده کړه کوو څوک چې مونږ ته جنازه ښیي څوک چې مونږ ته مونځ اودس ښیي هغوی په خپلو کې جنګ کوي په خپلو کې نښتې دي چې زیاتره چې کوم دی عوام دا سوال ډېر کوي تاسو د تبلیغي جماعت سره چې کوم دی وابسته یې که نه علم مو کړی دی ستاسو سره ستاسو ورور ستاسو ملګري سلمان مړداني تاسو په پروګرام کې کلی وایي عزتمند موجود یې په د شیرګل په خاوره باندې او راسره معزز شخصیت مولانا اختر علي صاحب دامت برکاته فرما د دې سره د خبرې کوم مولوي صاحب تاسو جهنم نه خوشاله اوسئ آباد اوسئ لږ ورته کې ټایم ورغلی الله خوشاله کړي سلمان مې ټول د مخکې خو ستاسو مو شکریا ادا کوم چې راغلئ او زموږ سره مثال پاشه ډېرې مهرباني ستاسو دي مولوي صاحب د ټولو نه مخکې خو دې دا کلیر کړي چې تاسو د تبلیغي جماعت سره چې کوم دی وابسته یې که نه علم مو کړی دی زما خو چې 2009 کې سرور میاشتې لګېدلې دي چونکې تبلیغیانو ورباندې محنت کړو او د هغې نه پس بیا زموږ شیرګټ چې کوم غټه اداره ده کم سے کم هزارو کې تعداد سي دلته طلبه علم کوي نو زموږ په 17 کې بیا فراغت شوی دی خو چونکې زما کار دی د عوامو د خواصو نه دی زه خو بار بار دا خبرې کوم چې زما ویډیوګانې د عوامو لپاره دي نو د عوامو په لهجه کې د عوامو خدمت کوم نو دې د وجې نه داسې خپل علم هم داسې موږ الله صحیح علم راکړی بار کې داسې عام خلک کوو دا امامت ورسره چې کوم دی بیا وکړه نه جی امامتي مې نه راکړې امامتي ډېره ګرانه ده اکثر علما دا وایي چې فراغت نه پس کوم عالم امامتي نه کوي بیا ویشړ پاتې شي نه نو دا خو ماشاءالله زما د ورځې 14 کړه دي لکه درس او تدریس وسره او جی او سار کې الحمدلله درس دی جاسي کا ټایم کې درس دی داسې انلاین کلاسونه دي او هغه کسان چې لکه بس فراغت وشي او هغه نه پس بیا دنیا تراشي خو بهر کې په هغه بیا بهتري دا مخالفت دي ډېر بهتري دا خبره تاسو ټیک ده خو بندا د جمعې چې ته خطبه وغیرہ دا به نشته لکه تاسو اصل کې چې سټیم کې مقرر وم د سټیجونو دا بیانات وغیرہ وغیرہ خو بس هغه داسې ګران کارو نو دا غي نه بیا راوړو داسې او یو نو داسې کله نه کله زو چې څوک راته داسې پکله کې وي زور را باندې ډېر راشي نو هغه نه بس بیا زو پروګرام د سوشل میډیا سره چې کوم دی کله نه تاسو تړلې شي کار مو شروع دا خو جی هغه د زما سالو په د کرونا نه مخکې چې په بعد کې مونږ گیر بو داسې دا کرونا چې شروع کېده نو زه په کال کې وم نو یو ځای کې داسې ناسو چې دا ملکه د بیان وراسې نو سملګرو وی مولوي صاحب تاسو په میډیا باندې هم داسې کار وکړي مطلب خلکو به راشن ماشین تقسیمولي او د سلپیانو یو سره غستې ویډیو باندې کنه نو ما په ویډیو سره کړی چې وایي دا ښه کار دی خو چې اخلاص ته خراب نه کی دا یو ویډیو وا هغه بیا ډیر مخکې لاړ بیا زراله مکور ته غالبا درې مروجه وا ما په صورت تسبیح مون باندې ویډیو وکړه دا غینه پس بیا ډیر مخکې لاړ نو بیا دی میډیا ترالو جی چې مې وکتل ډیر ضرورت دی جی ډیر ضرورت ګلاب تاسو اکثر مونږ جی تاسو د مانځه طریقې خایي داسې نو جی زه تاسو دا واتس اپ راکولا کوم تاسو سولې دو چې 8000 7000 واتس اپ روزانه راځي په دې کې تشپر یاد پروت دی یو کس ما ته مونږ راولېګو او تحیت لله پکې نو او داسې د غسل طریقه او داسې نور ډېر خبرې اترې خاص کر طلاق دا مسلې په دې خبرو اترو ډېر څه کویږي نه او نو زه په میډیا بیا د علماو ډېر ضرورت دی مولوي صاحب تاسو چې داسې مسلې پکې تر اوسه پورې راغلي چې په هغې باندې خپل تاسو مازه کار نه کړي بیا تاسو چې کوم دي د بزرګانو سره یا د شیخانو سره په هغې باندې کښېنو ډسکس کړو دا ډېره مسلې حل کړي تاسو باسي ایوه سارم څلور مسلې طلاق راغلي زمونږ زه خبره کوم د بعضې ملګري وي علما صرف جنازې به کوي او بس مونځ راکوي د الله بندګانو علما هر یو کار برابروي سار مال څلورو طلاق مسلې راغلي او په دې دوه کې خو باقاعده دشمني نو اوس دا علما پکې منډي وي دا علما کله به یو سیستم کوي کله به بل سیستم کوي نو کور مسازي نو ډېرې خبرې داسې راشي دا خو اصل کې علم خدا شي نه سره ورسېدو خامخا بل ته محتاج او دغه مسلې چې کومې دي دا ټول د مشورو خبرې کوي یا مفتیان حضرات په خپل خبرې اترې کوي چې مسلمان دا کور او دا جګړې ختم شي او بزا خبره داسې په قلاره پاتې شو بس خامخا مشورې نورو مشرانو علماو استادانو سره کوي بل تاسو کوم مولوي صاحب موږ وګورو کنه چې تاسو ویډیوز ما اکثر کولی چې تاسو یو عالم له جواب ورکړي چې تا دا خبره غلطه کړې ده یا هغه چې کوم دی راپاسي مولانا خپل صاحب له جواب ورکړي تا طریقه غلطه کوله ده کنه چې اکثر موږ په دې ویډیوګانو کې کور تاسو علما خپل کې جنګيږي نو تاسو څه وایي چې تاسو د عوام باندې دغه وکړي چې بل اړخ ته بل نشي چې موږ چې چا زده کړه کوو څوک چې موږ ته جنازه ښیي څوک چې موږ ته مونځ اودس ښیي هغوی په خپلو کې جنګ کوي په خپلو کې نښتې دي چې زیاتره چې کوم دی عوام دا سوال ډېر کوي نو اصل کې یو خو زه به دا عوامو ته یم چې اختلاف صحابو کې هم لکه لوی هستي به وي چې زنانه دې راځي جومات ته او زوی به وي چې نه دې راځي
دا نور عائشه صاحب نور خبرو ته ډېر اختلاف دی زه صرف دې خبرې حمایت کوم چې اختلاف عوام ولنه دی پکار چې مخ ته راشي چونګې په دې ویډیوګانو باندې او زه به خپل خبرو کوم چې زما تقریبا 330 نه 340 پورې ویډیوګانې دي تاسو یو ویډیو ثابت کړئ چې ما د چا خلاف داسې مخالف د عالم باندې کړی چې ما باندې کوشي نو بیا دغه وضاحت لپاره مخامخ راځي مخکې د خبر راولي او بیا نو زه دا وایم چې په تاسو باندې ویډیو کوي نو عام سړی باندې کې یو عالم دی کنه ولې کوي نو اصل کې ګوره یو خو سلور مسلکونه دي صحیح ده پوه شو دا غین علاوه هم نور دي نو خامخا به یو د بل مخالف یو قسم نه ما تاسو ته وی چې صحابو کې اختلاف شته خو اختلاف په علماء دایره کې ساتي او زموږ د علماء نه هم دا بعضی خبرې مخه ذکر علي چې اختلاف راويستو عوام وته او عوام ولې په لاس کې د اختیار ورکو نو عوام به پس کوي سبق نو بس دا غزين په بلستان کې بملاسي او دا غزين بیا کمنټس کوي نو هغه به سي په دې علماء کې دا اختلاف په یو سیس باندې لخوي چې په دې کې د حق او د باطل پته وي دا څه دي بس او شته په کې بالکل او دا خلک دا ټول خبره تر ثابت دي کنه او یو امام صاحب یو کې بلبل کې دا ټول خبره ثابت دي حق او سچ دي پوه شئ خو زمونږ د بازي ملګری چې کوم دي عوام نو دوی به ډېر مخکلات او د علماء تزهیق او د علماء شکلونه بدلول نو دا پکې ډېر یو قسم خطرناک خبره ده دا تاوجیه بل تاسو کوم مولوی چې تاسو اکثر موږ ګورو چې ویډیو کوي کنه چې سره یا مزال ته موبایل کې یا موبایل نیولې کنه چې په دې کې هغه اکثر تاسو کوم ویډیو څوم جوړوي هغه تاسو په اسلام باندې جوړوي د بل د اصلاح کوشش کوي چې دا په تاسو باندې داسې تنقید کیږي چې دا تاسو خو یو عالم نو تاسو دا ویډیوګانې ولې جوړوي تاسو په خپل دا وایي چې تصویر مکروه دی یا تصویر ګناه دی دا دې باندې نو دا خو دې دومره کیږي چې صدر کوي ما نو موږ به دا سلوک چې دا علما به ټول سیټ شو نو بیا ګورو چې سخت کیږي تاسو ته په دغه کې اصل کې ګوره اوس مثال کې تور بر یو کس خانه کعبه مبارک حج لزی او عمره لزی د خځې تصویر وستل حرام دي کو حلال دي حرام دي خځې له تصویر وستل بالکل حرام دي اوس یو زنانه تصویر وباسي دا څه د پاره وباسي عظمت دې د خانه کعبه مبارک په ځړ کې دا غیر لپاره دا کار کوي نو جناب اوس خدا علما د دې سکرین نه اخوا کې کنه نو زبویم چې ډېر نقصان به وشي نو د مجبورۍ نه راځي اوس مونږ ته خو شنو اصل کې دې بل ټول داس نشته چې اوس بل سوي مونږ براغله مخابه تصویر او یا داسې ویډیو صحیح بل خبره په وړاندې کوم تاسو جی د مکی سیل نه چاته تاسو کو چیرې جی په تصویر کې او په ویډیو کې ګناه شته کنيشته نو هغه وتی او ګناه شته خو په خو ویډیو کې یا په چې پای کې یو میسج څنګه چې دي چې ګندې د بل اصلاح کې پدې کې ګناه نشته نو چې ته خراب ویډیوګانې جوړې یا تصویر باسي پای کې ګناه شته دا خبره ما غلطه بنې نو بالکل صحیح ده جی بالکل صحیح خبره ده لکه دا هم یو قسم د اصلاح یو قسم لار ده کنه او دا میډیا خو صدقه جاریه ده جی باندې خو مو ته به نشو خلاصې دا قبر کې پراتی خو خم کړي خبي او بدن کړي بد دا عمل نامو کې راځي چې بنديږي چې نه او نو دا خو یو قسم صدقه جاریه ده نو چې کس په خوشي اوس مثال کې تور پر اغوی دا میډیا ایجاد کړي زمونږ د ټول د پاره د مسلمانانو موږ دا وایو الحمدلله دا څو علماء به دوی خلک اسلامي به کوي او لکه یو کس ماته وی کنه رنګ راته کوم ته مولوی سي ډیر شکر د استاد ډیر غټه مهرباني او دا واه مې ولي مولوی سي په پلان سي کې زما غلطي وا او بلستان ته ورننه وتم دا غته خولي خبره ده او هرڅو یو وخت ولا او استاد بیان مې در سلور پیری واوریدو او دا څه صحیح شو مې صدر ته یم او زړه تاسو کړو نو هغه را سره پیدا او نو لکه دا خبره ده کنه چې ډیر داسې کسان چې مخامخ کې نسته نشي په دې میډیا باندې سرچ کې داسې خو بيخي تکیا بوته لګي نه چې بس سره د میډیا نه برسې د کومه ضرورت په پوره کې اسلام دا بل کله کله پتا سو باندې تنقید کیږي کریټیسایز کیږي یا تاسو چې کوم کمنټس کې اکثر ځینې راشي کې راځي چې خامخ کنځل وشي تاسو څه وایي چې دا کم خلک دی او دا کنځل علماء ته ولي کیږي زه خو به دا خبرو کوم جناب زموږ شيوخ بلوي چې په کم دین کار کې تا ته رکاوټ را نشي وایي الله وسنه کار نه دا خو کې دین چې ستای ټول اتفاقي وي خامخا به اختلاف او نو دا خو دنیا دا بچا خپل باندې او نیکی کارو کوی میډالا حساب کتاب او په میډیا چې کار کوي کنه څنګه چې موازین غوونه دی ګوتی ورکی او سره خپل وې د بل ناوري د قشن کار دی په میډیا چې لول زماره کسان څومره په میډیا کار کوي ټول د زماره خواسته لول میډیا ترازی ما او قرازینو سینې بغټه ساتي ځکه چې میډیا د وړو سینو کار نه دی بس اخیری کې قسم میسج ورکول غواړي نو بس میسج دا دی چې زموږ د پښتانه چې کم دي نو دوی یو قسم ډېر محبت والا خلک دي ډېر درنه خلک دي نو مینه محبت هم پکې ډېر دی الحمدلله خدا بغض کینه او حسد دای هم ډېر چوت
او نو زه مجي اخلاق لاین نه دي، حجونو والم د دنیا دي، عمرو والم د دنیا دي، ذکرونو والم د دنیا دي، ماشاءالله دا جازونه ډکیږي ورته د شی بیا راځي. او د اخلاق د لاین نه دي سلمانان دا ډیر کمزور دی یار، برداشت چا کی نشته، په ما کې برداشت نشته. ما باندې څوک ورټیکو کی پورټیک زور کوزیګم او باقاعده ګریوان دي نسم لکه ولی د مسلمان حیثیت ختم شوی دی، خاص کر د پښتنو غوډر خسته پہچان بدین اسلام کی کمزې کې د پښتون نوم واغستل شي د دین اسلام مخ ته داوی راشي. او زم پښتنو کې دا دښمنی نه خسته خسته ګولونه رانه چوت کړی یار دې دښمنی حال. زما یو میسج اخیره کې دا دی چې زندگی لگا د مړه خندام بس پېښانې سره چا ته کزر وګړه د لمنو سره سره بس ونه خندل بس دا زما میسج دی. صحیح خوشاله اوسئ بادو اوسئ داسې خلکو نه چې د میسج توقع ساتي نو داسې میسج به ورکړي چې کتاب ملامت هم نه کوي په یو ډېر ښکلي انداز باندې به پوهېږي. زه اکثر چې سوشل میډیا ته راشم او سوشل میډیا زه وګورم نو قسمي خبره ته کوم چې داسې خلک ډېر زیات میسج کوي چې داسې خلک د میډیا نه پکار دي چې موږ ته ښوونه وښیي، موږ ته زده کړه وکړي، موږ ته چې کوم دی په څه طریقه باندې زموږ اصلاح وکړي چې دا تور دی او دا سپین دی، دا غلط دی او دا خراب دی، په دې باندې مو ورځي نو همدا خلک دي چې موږ ته به سیده لار ښیي، همدا خلک دي چې موږ به د صراط المستقیم په لار باندې روانېږي. تاسو یو جهان مننه، خوشحاله اوسئ.